من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله مولانا العظيم. دا آیاتونه چې کوم دا ما ولوستل نو قریشو د نبی علیه السلام نه دا تپوس کړی و چې دا قیامت به کله راځي. نو الله رب العزت ورته جواب وښودو چې ته دې قریشو ته ووایه چې د قیامت علم صرف الله ته دی، ځکه چې اسمانونو والا او ځمکو والا په غیب نه پوهېږي. د غیب علم الله ځان سره ساتلی دی. دا قیامت په غایبو شیانو کې د ټولو نه ډېر لوی غیب دی. د دې وجې نه د دې علم هم ماته نشته. د دې علم زما د رب سره دی. او جبریل چې ته په حدیث کې راځي تپوس کړی و چې متى الساعه یا رسول الله قیامت به کله وي؟ نو هغه نبي علیه السلام ورته وویل چې ما المسؤول عنها باعلم من السائل. تپوس کړی شوی زیات نه پوهېږي د تپوس کوونکي نه. جبریل ته ویل چې زما او ستا علم په دې کې برابر دی چې نه ته خبر یې او نه ته زه خبر. د قیامت علم الله ځان سره ساتلی دی. دای مخلوق ته نه دی ورکړی، بلکې د هر غیب علم الله ځان سره ساتلی دی. دای مخلوق ته نه دی ورکړی مګر هغه چې اطلاع الله یو بنده ته د وحی په ذریعه باندې یا د الهام په ذریعه باندې الله یو بنده ته اطلاع عن الغیب ورکړي چې په غیب کې دا شی دی. نو یو غیب دی، یو اطلاع عن الغیب. غیب خدا دی چې سړی به پوهېږي چې بس هره خبره هغه دی. او دا خبره چې د دې وجې نه د غیب علم الله تعالی را کړی. نو غیب دا صفت د الله دی او اطلاع عن الغیب الله پیغمبرانو ته ورکوي چې په غیب کې دا خبره او دا خبره ده. دغې ته غیبدان بیا نه ویلی کېږي چې هغه له خبر ورکړی شوی دی چې په غیب کې دا دي. خو همدغه یوه خبره ورته الله ښودلې. اوس قیامت الله تعالی پیغمبر ته چې قیامت شته، خدای ورته نه دي ښودلي چې کله وي، او نښې ورته ښودلي چې دا یې نښه شوه، دا یې شوه، دا یې شوه. نو ځکه وایي قل اوایا پیغمبره لا يعلم من في السماوات والارض الغیبه، نه پوهېږي هغه ټول چې په اسمانونو کې دي د فرشتو نه، او والارض او هغه ټول چې په ځمکه کې دي د انسانانو نه، الغیبه پټ پټو خبرو باندې. الا الله، مگر الله په پټو باندې پوهه دی. الله ته د پټو علم دی. دلته د غیب نه مراد غیب د دې مخلوق نه،
ځکه د الله په باره کې خو زمونږ دا عقیده ده چې عالم الغیب والشهاده یا قرآن کې ذکر دي الله خو په پټو خبرو او په ښکارو خبرو ټولو عالم دی په ټولو عالم دی دا غیب چې دی نو دا په جهت سره دی مخلوق سره چې د مخلوق نه پټي او بیا دا قیامت په هغه ټولو پټو شیانو کې ډېر لوی عظیم پټ شی دی د دې علم الله تعالی یو مقربی فرشتې ته او یو مقرب پیغمبر ته نه دی ورکړی چې نبی علیه السلام نه جبریل تپوس کوي نو ورته وایي چې تپوس کړی شوی تپوس کوونکي نه پې زیات پویه نه دی یعنې نه ته خبرې او نه ته زه خبرې قریشو چې تپوس کړی او د پیغمبر نه چې قیامت به کلی نو جواب دا ملاو شو قلت ورته ووایه پیغمبره دې قریشو ته چې لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله نه پوهېږي په هر هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څوک چې په ځمکو کې دي په پټو باندې سوا د الله نه بس الله سره د پټو علم د حجاج زوی د یوسف و یو منجم ورته راوستی شو نو هغه تړلی شوی چې صاحب دا دغسې نجوم کوي دا د غیبو دعوې کوي چې زه د راتلونکي حالاتو نه خبرېږم منجم دې ته وایي کاهن چې ورته وایي نو حجاج یوسف کاڼي راواخیستو او دا کاڼي وشمارل او بیا یې لاس کې ورته ونیول چې دا څو دي نو هغه ویل دومره دي چې څونه وه قمرې وویلې نو بیا حجاج هسې لاس لاندې کو کاڼي بې شماره راواخیسته او ویل دا څومره دي ویل دا نشم ویلی بیا یې لاس تا کړ ویل دا څومره دي هغه هم غلط وویل بیا یې لاس هسې کړ ویل دا څومره دي هغه هم غلط وویل حجاج ورته چې اول ځل دې څنګه صحیح وویل چې څو ما شمارلي وو هغه تا ویل چې دومره دي او چې ما بې شمار راواخیستم هغه ټولو کې تېروتې هغه ویل چې دا شمار تا شمار کړي نو دا په غیب کې او چې کله تا د شمار لاندې راوستل دا د غیب نه ووتل او په غیب موږ نه پوهېږو چې ولایا دا هغه ساحر الفاظ دي چې د الله رب العزت نه علاوه په غیبو هېڅوک نه پوهېږي موږ هم پرې نه پوهېږو دا و چې تا وشمارل د غیب نه وواته ځکه ورته ما ویل چې دونه ستا په لاس کې او چې تا داسې راوچت کړه نو دا غیب و نو زه پرې نه پوهېدم وما یشعرون ایانا یبعثون او دا ځمکې او اسمانونو والا په دې باندې پوهه نه دي چې دا خلک به د قبرونو نه کله راپورته کېږي او د الله مخکې به د جزا او سزا لپاره پیش کېږي دا پته نه اسمانونو والا ته شته او نه ځمکو والا نه پې فرشتي پوهېږي او نه پې انسانان بل ادارک علمهم فی الآخرة بل هم فی شک منها بل هم منها عمون دی آیات ته لګورئ بل ادارک علمهم تتابع وتلاحق علمهم فی الآخرة فیدر پیشوی دی اگا علم د دوی په آخرت کې یعنی معنا دا ده چې رسېدلی دی علم د دوی حقیقت ته په آخرت کې د مشرکانو د قیامت په باره کې
دا خبره وه چې هسې موږ ګمان شته او یقین هم نشته. نو کفارو د قیامت په باره کې ګمان کو، ځوان یې کو ځوان، خو علم حقیقي د دوی نو راغلی په دې باندې. نو معنا دا شوه د ادارکه یو قرائت ادرکه هم دی، بلکې موندلی دی علم د دی، یعنی معنا دا ده چې بل ادرک علمهم رسیدلی دی علم د دوی په آخرت کې حقیقت ته. یعنی معنا دا ده چې په دنیا کې خو دوی د قیامت په باره کې شک او شوبه کوله، ګمانونه یې کول، هغه اوس په شهادت او په یقین باندې بدل شو. نو که داسې معنا مو کې نو دا ټیک ده چې بل ادارک علمهم ختم شوی دی علم د دوی په باره د آخرت کې، د دوی علم انتها ته رسېدلی په باره د آخرت کې، یعنی دوی په آخرت باندې نه پوهېږي، د دوی د آخرت په باره کې ګمانونه قدرې دي. بل هم فی شک منها، بلکې دا پرېږده دوی په شک کې دي د دې قیامت نه. بل هم منها عمون، بلکې دوی د دې قیامت نه ړانده دي. د قیامت په باره کې د داسې دي لکه چې په توره تیاره کې دوی رواني. نو د طلا د ادارکه ترجمه تلاحقه، یعنی پیوست شوی دی علم د دوی یو د یو نه او بل د بل نه عمدا چلولی دی چې بای د قیامت په باره کې زمونږ یقین نشته، وسې ګمان هم دی. ان نظن الا ظنه، دې قرآن مجید کې به تاسو له راشي چې مشرکان وایي د قیامت په باره کې زمونږ ګمان نه دی مګر معمولي غوندې ګمان دی. ان نظن الا ظنه الفاظ په قرآن کې شته، که تاسو کو څوک حافظي نو دا په قرآن کې شته دی، شته که نه علي؟ او که نه. نو د دې دا ترجمه ورته بار بار نه کوم، زه په دې په خپله باندې دا نه پوهېږم، دا ګرانه ده. یو خو خلک هسې په یادو کوي که نه، بس یو درزې شروع کړی او الحمد ټول سره صفت چې یو ثابت دي الله نه. حجرې باندې سړی پوهېږي چې دا ټول صفات کمالي الله له څنګه ثابت دي، دا ګران دي دا کار. نو دغسې دی دا بل ادارک علمهم تلاسک علمهم، پیوست شوی دی علم د دوی، نقل شوی دی علم د دوی د یو بل نه دې ته، او هغه دا دی چې زمونږ د قیامت په باره کې دی مګر ګمان دی. اوس کله چې آخرت ته خبره لاړله او قیامت شو، نا قیامت دوی ته اوزی دګې ولیده، نو هغه ځواني په حقیقت کې بدل شو. هغه غیب دوی ته چې کوم دی شهاده شو، په ډاګه شو. دې وجې نه دا هم ترجمه علما کوي چې ختم شوی دی علم د دوی په باره د آخرت، انتها ته رسېدلی دی علم د دوی په باره د آخرت کې. او هغه دا چې دوی د یو بل نه دا کوي چې بس ګمان دی ګمان دی او یقین نشته. نو دلته جزایري وایي تلاحق علمهم وهم ما منهم احد الا يظن، فقط داسې یو مشرک نشته مګر داغه دا ګمان دی، ګمان قد دی د قیامت، فقط فلا علم لهم بالآخره، دوی لپاره سره علم په آخرت کې نشته. نو دا ترجمه هم کولی شي چې بل ادارک علمهم، د دوی علم په باره د آخرت کې ختم شوی، کوم چې علم حقیقي دی. د دوی علم په قیامت باندې صرف د ظنون او د ګمانونو په انداز باندې دی. وقال الذين كفروا،
اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون. وایه کسان چې کافران دي د الله نه منکر دي د قیامت نه منکر دي سوای اذا كنا ترابا کله چې شو مونږه خاورې مړ شو او په قبرونو کې کېښودې شو مونږه خاورې سازي شو و آبانو زمونږه پلاران هما انا لمخرجون من قبورنا آیا مونږ به بیا راپورته کېږو د قبرونو نه او بیا به را ژوندي کېږو او بیا به زموږ سره حساب کتاب وي او بیا به جزا او سزا وي. هیهات هیهات لما توعدون بل ځای کې وایي هیهات هیهات لما توعدون ډېر لرې دی لرې هغه چې تاسو سره وعده کړي چې بیا به را ژوندي کېږئ دا لرې خبره ده او دا ځکه داسې یقیني خبره نه ده چې لقد اوعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. لقد اوعدنا یقینا وعده کړی شوې ده زمونږ سره هذا د دې قیامت چې دوباره ژوند دی نحنو موږ سم شوې ده و آباؤنا زمونږ پلارانو سره هم شوې ده من قبل مخکې د دې نه د دې محمد نه مخکې صلی الله علیه وسلم دا وعده زمونږ د پلارانو سره هم شوې وه چې تاسو به دوباره ژوندي کېږئ او بیا به الله ته پیش کېږئ. وایي زمونږ دا دونه بې شماره قرون او پیړۍ تېرې شوې یو کس مونږ ولیدل چې را ژوندی شوی دی او دا په کمعقل په دې دي چې پیغمبر دا چرته دوی ته نه وویلي چې تاسو به دوباره دی دنیا ته ژوندي کېږئ تاسو به دوباره په آخرت کې ژوندي کېږئ او دې کمعقلو دا معنا کوله چې په دې دنیا کې خو مونږ یو مونږ چې وختنۍ څونه پیړۍ تېرې شوي دي او یو هم پکې ژوندی شوی نه دی او ان هذا الا اساطیر الاولین. دا قرآن نه دی مگر دا کیسې زړې کیسې د پخوانو دي دا پخوا نوح علیه السلام هم ویلي ابراهیم علیه السلام هم ویلي او دا موسی او عیسی علیه السلام هم ویلي دا نورو پیغمبرانو ویلي دا پخوانۍ منګړتې کیسې دي العیاذ بالله دا زړې کیسې دي لکه زمانه مخکې زمونږ په علاقو کې دا خلک پیدا شوی چې قرآن ته به زوړ ډیران ویو زوړ ډیران دا د دې ځان له خبره نه وه د کمیونسټانو دا ابلیس تیر تاریخ کې قریشو ته هم ښودلې وه او هر کافر ته یې ښودلې ده دا هم کافر دي دوی ته هم دا ښودلې ده ذکر قرآن په باره کې اساطیر الاولین هغې ویلي و دوی هم وایي ځکه چې استاد د ټولو یو دی او داسې معمر استاد ډېر دوی تجربه شوې ده د بلا د بچي په لکونو پیغمبران پیدا شو ټول مړه شو او دا بلا بچي هغه ژوندی دی خدای ورله مهلت ورکړی دی زموږ د ازمایش او امتحان دپاره که دا نه وی خو سپین سبا به قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین. الله فرمایي پیغمبر ته دې قریشو ته ووایه سیروا فی الارض د ځمکه کې لږ چکر ولګوئ شرقا و غربا و شمالا و جنوبا د شمال ته لاړ شئ نو په وادي القرا کې به درته کندرات د سمودو ښکاره شي او د جنوب ته لاړ شئ یمن طرف ته نو هلته به درته د عادیانو هغه کندرات ښکاره شي او داسې د قبلې طرف ته لاړ شئ نو هلته به ورته د لوط علیه السلام هغه ورانې دغه چې کوم خاریې هغه به درته په نظر راشي هلته هغه وګورئ
شمال ته لاړ شئ دا نور به په نظر باندې راشي. قل سیرو فی الارض، ورته ووایه چې لاړ شئ پر ځمکه کې. او دې وجې نه امام رازي وایي چې دا امر د پاره د اباحت دی. په ځمکه کې سیر او سیاحت کول امر مباح دی، دا جایز دی. خو دا دویم امر فانظرو، امام رازي وایي دا برای وجوب دی، د وجوب دپاره دی چې د سیر او سیاحت دپاره روان شوې نو تش د یو لبلبو په شان بنې د هر شي ته به په دې نظر باندې ګورې چې د الله تعالی دا وحدت او یووالی درته پکې ځلیږي او د الله وجود درته ځلیږي او د الله حقانیت درته پکې ځلیږي. ځکه چې وفي كل شيء له آیة تدل على انه واحد، په هر یو شي کې د الله د قدرت نښې دي او دا په دې باندې دلالت کوي چې الله یو دی، الله یو دی، الله یو دی. نو پس قل وایه سیرو فی الارض، ځئ په ځمکه کې، فانظرو پس ګورئ په نظر د عبرت سره کیف کان عاقبة المجرمین، څرنګه و آخر انجام د مجرمانو نافرمانو خلقو. لاړ شئ د عاد او د ثمود کنډراتو ګورئ، د قوم لوط او د قوم شعیب هغه حالات زده کوئ، د قوم ابراهیم هغه حالات زده کوئ، هغه ځایونو باندې چکرې ولګوئ. دا ټول به چې تلل شام ته نو هغه به هم په نظر باندې راتلل، په ژمي کې، په اوړي کې او په ژمي کې به دوی یمن ته تلل. ګرم دی یمن د دوی د ځای نه، نو دوی به تلل دغه ته چې کوم دی یمن ته د تجارت لپاره. نو په دې عادیانو په دې دغه د باندې علاقې باندې به تېرېدل. بهرحال قرآن کریم کې الله رب العزت دا وویل چې قیامت سوا د الله نه بل چاته معلوم نه دی، د دې علم حقیقي د الله سره دی. البته پیغمبر خدا نه چې تپوس شوی دی نو جواب دا میلاو شوی دی چې زه پې نه پوهېږم، البته نښې به یې درته وښیم. نو نښې پیغمبر ته ښودلې شوي دي. نو دغه نښې دا بیا تاسو ته په حدیث کې تاسو لوستلي دي چې دغه دا مور به دا لور به د مور مالکه ساده شي او هغه خلک چې هغوی به ګړې بېزې سرولې هغه به ووینې، هغه به په آبادو کې مقابله کوي. یعنې معنا ده دا خواران فقیران خلک به زموږ په علاقه کې دا قیامت نښې دي خو ځلېدلي دي. هغه خلک چې سپلی نه وي اوسه پورې هغوی داسې کورونه اساس کړي چې په اسلام آباد کې هم نشته. ځکه اسلام آباد هغه دومره والي نه کوي او دې د بلا زامنو په سم شي باندې خېټه وراچولې ده. پوهېږئ په دې باندې داسې پراټېږي دا دغه او د شپې کله وي بلپونه چې کوم لګولي او دا یو څو ورځې چهل پهل دی، پته به ورته الله دربار کې بیا ولګېږي. الله رب العزت دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړئ یا الله موږ قرآن په اسرارو لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهې کړي. دې سره سره الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمت یې تباهي کړي. خدا د کشمیر مسلمانان، د فلسطین مسلمانان، د غزه مسلمانان له نجات ورکړي او الله دا هندوان مشرکان او هغه یهود خبیثان او امریکا خبیثه او برطانیه خبیثه الله تباه او برباد کړي. د مسلمانانو انتقام او بدلتې والي او مسلمانان د دې ظلمونو نه خلاص کړي. یا الله تو مغه الله ستا قدرت کې کمی نه دی راغلی، داسې هلاک کړي لکه عادیان او سمودیان چې د هلاک کړي. څنګه د قوم لوط هلاک کړی و، څنګه د قوم شعیب هلاک کړی و، څنګه د قوم ابراهیم هلاک کړی و. خدای دقسې هلاک کړي او د مسلمانانو جان و مال حفاظت پرې وکړي. زموږ د ټولو نه الله راضي شي
خاتمه زموږ ټول کوي.